الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعد اما بعد. مرګرو میزان صرف کتاب شروع کیږي. د دنه مخکې دعا وایو، دعایه کلمات وایو، ځکه دا زمنګ د سلف او صالحینو نه تر دې وخت پورې موږ له دا طریقه خپل اکابرینو خپل اساتذه کرامو بیان کړی دا چې دوی کله کتاب شروع کړي نو کتاب په سر کې دعا وایي: اللهم ربي يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. مرګرو د کتاب خطبه مو ویل او تاسو هم وی نو یو څو ابتدایي خبرې د کتاب شروع کول نه مخکې کول غواړم. اول خبره دا ده چې هر شارع فی العلم لرا، هر طالب العلم لرا، شارع په معنا د طالب العلم شروع کون کې د علم لرا لابد د امور ثلاثونه. هر شارع فی العلم لرا لابد د امور ثلاثونه، یعنی په د باندې لازم دی چې درې څیزونه پیژني: تعریف د علم، موضوع د علم او غرض. تعریف پیژندل ولی ضروری دی؟ سوال کې کتابانه چې تلکه تعریف سره لپاره پیژندل ضروری دی، نو جواب دار چې تعریف پیژندل ځکه ضروری دی چې طلب د مجهول مطلق را نشي. یو چیز ته نه دی معلوم او ته اصله ته تعریف نه دی معلوم، نو ته مجهول کی لګي او بے فائدې سیس کی لګي او بے فائدې سیس صحیح سفیده نه وتا ته، نو ته باول تعریف پیژنې. دوی موضوع پیژندل ځکه ضروری دی چې امتیاز او جداواله راشي د علم مشروع د غیر مشروع سره. دا کوم علم چې تا شروع کړی دی د دې جداواله په موضوع سره راځي، لکه د علم سره موضوع چې دی هغه د صيغې نه خبرې کوي او علم النحو والا کلمه او کلام نه خبرې کوي. دا یو علم جدا جدا موضوع وي. او غرض ځکه ضروری دی پیژندل چې د طالب العلم دا کوشش ابس لاړ نشي. نو بیا دا علم صرف لغوي او اصطلاحي معنا، یو لغوي معنا ده بل اصطلاحي معنا ده. خدادنه مخ کې اوسو خبرو پیژندل دا تاسو باندې ضروری دی چې دا تاسو پیژنئ. اوله خبره دا ده چې تعریف تاسو وایي تعریف په لغت کې څه ته وایي او تعریف په اصطلاح کې څه ته وایي. موضوع په لغت کې څه ته وایي، موضوع په اصطلاح کې څه ته وایي، او غرض په لغت کې څه ته وایي او غرض په اصطلاح کې څه ته وایي. لغت په لغت کې څه ته وایي، لغت په اصطلاح کې څه ته وایي، او اصطلاح په لغت کې څه ته وایي او اصطلاح په اصطلاح کې څه ته وایي. دا تعریفونه دا پیژندل تاسو باندې ضروری دي، یاد ساتئ. نن سبا وخت کې خو اکثر څومره چې باطل دي نو دوی به تا په اصطلاحاتو کې راګیرولو کوشش کوي. لکه بل یو مرګري سوال کړو چې راځه په شپږمه درجه کې مې یو بریلي سره مې په علم غیب باندې موضوع باندې خبرې کوم، وای مانه تاسو کوي چې لغت په لغت کې څه ته وایي او لغت په اصطلاح کې څه ته وایي. نو ما دا خو ولا طالبانو ته هم یاد وی، الحمدلله موږ د خپل استادانو دا خودلې دي. نو دا خو ما څه دومره ګران نه دي، تا نه دي زده کړي، یا درته استادانو به خامخا ویلي وي. نو دې کې نو دا اصطلاحات زده کول دا ضروری وي. نو تعریف په لغت کې یو شی بل چاته ور پیژندلو ته وایي. تعریف لغوي معنا ته تعریف پیژنې کنه، ته اوس وایي چې تعریف پیژندل ضروری دي. نو دا معنی څوک ته پوښتنه کې سوال در باندې کې چې دا تعریف څه ته وایي. نو تعریف په لغت کې یو شی بل چاته ور پیژندلو ته وایي، او په اصطلاح کې ما يعرف به حقیقت شی او ما يبين به حقیقت شی. نو تعریف اصطلاحي ما يعرف به حقیقت شی چې پیژندل شي حقیقت د شي. اوس ګوره تا د پته ولګېدله چې تعریف هغه یو څیز دی چې په دې باندې حقیقت د څیز پیژندل کېږي او یا به بیانول شي حقیقت د څیز. ګوره تا ته اوس هغه اصل معلوم شو. موضوع په لغت کې خاص کړی شوی او خودلې شوی ته وایي،
او موضوع په اصطلاح کې ما یبحث فيه عن عوارض ذاتیه چې بحث کولای شي په دې کې فيه په دې کې عن عوارض ذاتیه د عوارض ذاتیه او نه د علم خپل چې کم ذاتی مقاصد دي داغه نه بحث کولای شي. او غرض بغین سره غرض په لغت کې هدف او نخ توای او په اصطلاح کې ما يتقدم فی الذهن و يتاخر فی الخارج چې دا مخ کې په ذهن کې او په خارج کې سوي روست راځي. لکه تاسو کویا کني کله چې انسان کویا بورو باسي نو د ذهن کې وبوي خدا ذهن کې مخ کې وي دنه دغه والا سنټری والا راولي دا کوی کنيو دا به سکیږي خارج کې بیا روست راځي ولی دا خو به افتد واپس بدلو به ملاويږي خود د په ذهن کې دا نقشه موجود وي. نو ما يتقدم فی الذهن و يتاخر فی الحال دا غرض ده. ها لغت په لغت کې تا من سوالو شي لغت په لغت کې څه ته وای نو لغت په لغت کې زبان او جبه ته وای لغت په لغت کې زبان او جبه ته وای او په اصطلاح کې ما يعبر به كل قوم عن اعراضهم چې پیجندل شي هر یو قوم د خپل رواجونو نه د پښتنو خپل رواجونه دي او د عرب خپل دي دغه شان د پنجاب ولا خپل نو ما يعبر به كل قوم عن اعراضهم چې تعبیر کول شي هر یو قوم د خپل اعراضونه یعنی پیجندل شي هر یو قوم د خپل رواجونو نه. او اصطلاح په لغت کې اجتماع او راجمع کېدو ته وایي اصطلاح په لغت کې اجتماع او راجمع کېدو ته وایي او اصطلاح په اصطلاح کې اتفاق قوم علی امر مخصوص ته وایي اتفاق کول د یو قوم په یو امر خاص باندې نو دا اصطلاحي تعریف دی. دا شپږ تعریفونه دا ځکه خا دینه پس راځو د علم صرف تعریف ته. اوس خو تاسو پیژندل نو علم صرف په لغت کې دفع کول او اړول او واپس کول په معنا راځي لکه صرف الله قلوبهم یعنی الله تعالی د هغه زړونه واړول او دغه شانته کې ګوره تاسو وی کنه دا صرافان دي صراف اړول کوي پیسې اړې نو صراف دي ته په معنا د اړول سره او دغه شانته کې نور معناګانو سره هم راځي. د صاحب د منجد د دولت الله اسماني کړی دي او په اصطلاح کې هو علم باصول يعرف بها احوال ابنيه الكلمه من حيث الصيغه یعنی علم صرف د ها قوانینو پیژندلی چې د هغوی په ذریعه سره د کلمې د وزن حالات معلوم شي په اعتبار د شکل او د صورت سره. او د علم صرف موضوع الکلمه من حيث الصيغه د علم صرف موضوع کلمه د په اعتبار د شکل او د صورت سره. نو صيغه څه ته وایي د صيغه تعریف به تاسو ځان سره از د کوي دا تاسو ترسته بیا په کار راځي تاسو ته بسوک تاسو کې چې صيغه څه ته وایي نو چې بیا تاسو ته د صيغه تعریف یاد وي. د صيغه لغوي معنا ده د کلمې هغه صورت او وزن ته وایي کوم صورت او وزن چې د دې کلمې د حروف او د سکناتو نه حاصل شوی. او اصطلاحي تعریف الصيغه هي الماده والحيه الحاصله من الحركات والسكنات وتقديم بعض الحروف على بعض. دا صيغه چې د یو ماده ده او حیت ده چې د تحصیل وي د حرکات او د سکناتو نه او بعض حروف په بعض باندې سوي مقدم وي. نو د صيغه تعریف هم تاسو ځکو دا به تاسو سو کوي ځان سره به واړوي. او المصرف غرض چې د صيانه ذهن الخطا في الصيغه بچکول صيانه ذهن بچکول د ذهن یعنی الخطا في الصيغه په بچکول د ذهن د خطا نه په صيغه کې. او د المصرف فضیلت ډیر زیات دی لکه مشهوره مقوله ده الصرف ام العلوم والنحو ابوها یعنی علم الصرف د ټولو علمونو د پاره په منزله د مور دی او علم النحو د ټولو علومو د پاره په منزله د پلار دی. لکه څنګه چې مور د انسان د نسل او د پیدا کېدو ذریعہ ده نو دغه شان علم الصرف هم د کلماتو د پیدا کېدو او د عربي د لغت ذریعہ ده. او امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې د علم الصرف حاصلول دا فرض کفایه دي. او دغه شان ته کې علامه ابن فارس رحمت الله علیه فرمایي چې کوم سړی د علم الصرف نه محروم شو نو هغه د ډیر سره محروم شو.
لکه بل شاعر وی النحو فی الكلام كالملح في الطعام والصرف للمرام كالعين للانام. مطلب دا دی علم النحو په کلام د عربو کې داس ضروري ده لکه څنګه چې خوراک کې مالګه ضروري وي، او علم صرف د مقصد د پاره داسې ضروري ده لکه څنګه چې د انسانانو د پاره سترګه ضروري ده. بل شعر وی النحو للعلوم كالضوء للنجوم والصرف في العلوم كالبدر في النجوم. علم النحو د علوم د پاره داسې ضروري ده لکه څنګه چې د ستورو د پاره رڼا ده، او علم صرف علوم کې دا شان لري لکه څنګه چې د سوارلسمې شپې سپوږمۍ په ستورو یو شان فضیلت لري. بیا د علم صرف واضح دا چا جوړ کړی دی، په دې کې مختلف اقوال دي. بعضی وایي چې اولنې واضح مسلم معاذ بن مسلم هروي تابعی رحمهم الله دی. دویم قول دا دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ علم صرف ایجاد کړی دی، او دریم قول دا دی چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه زمنګ امامنا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارکم قول مشهور دی او راجح قول هم دغه دی، ځکه امام صاحب په علم صرف کې مستقل کتاب لیکلی او د المقصود په نوم باندې، او د دې ډیر زیات شروحات هم لیکل شوي دي لکه المطلوب او داسې نور. د علم صرف نور نمونه هم سره لکه علم التصریف، علم المیزان، علم الاشتقاق او علم الصيغه. فائدہ علم الاشتقاق علم صرف ته نږدې دی، ځکه په علم صرف کې شمار کړی دی، او یادا چې علم الاشتقاق قاعده کمی دي نو د قلت په وجه باندې دوه علوم مصنفینو په کتاب کې ذکر کوي، او حالات د مصنف په باره کې چې میزان الصرف کتاب چا لیکلی دی په دې کې اختلاف واقع شوی دی. دې باره کې مختلف اقوال ذکر کیږي. نو اولنې قول دا دی چې شیخ سعدی رحمت الله علیه ته دا منسوب دی، خو لیکن دا په خپل معنی عبدالرحمن شاکر په خپل دغه کې لیکلي دي شرح کې چې د دې څه اصل نشته دی، دا خبره صحیح نه ده. دویم قول دا دی چې شیخ وجیه الدین لیکلی دی، نو د دې باره کې هم دا تشریح صحیح ده چې دې ته نسبت صحیح نه دی. او دریم قول دا دی چې دا چې شیخ صفی الدین بن نظام الدین بن خواجه چې دا لیکلی دی، خدا قول هم صحیح نه دی. نو په دې کې مختلف اقوال دي. او صاحب د تعدد العلوم على حسب المفهوم ولا لیکلی چې میزان الصرف د شیخ سراج الدین عثمان او دهی تصنیف دی، او دهی دا د خپل لقب دی. اکثر علما هم دا قول لغسته دی او کتاب په سر باندې هم دا لیکلی دی. او کوم حضراتو چې شیخ موصوف حالات لیکلي دي په هغوی کې هیڅ چا هم د هغوی څه کتاب نه دی ذکر کړی. نو میزان الصرف چې دی دا یو بهترین کتاب دی په علم الصرف کې، او دا ابتدایي پړاویږي، نو دا ضروری دی دا کتاب زده کول. ان شاء الله تعالی سبا به د خیره د کتاب د بسم الله نه شروع کوو، کوشش کوئ چې دا سبق سکی زده کړئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.